رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د شپې د عبادت پابندي وکړئ. دا طریقه ده د مخکینو نیکانو او رب ته د قرب ذریعه ده، یعنی د نزدېکت ذریعه ده، او لرې کوونکي د ګناهونو دی او منع کوونکي د ګناه دی. نو د حدیث کې نبی علیه صلات وسلام 4 فایدې د تهجد ذکر کړي. د شپې عبادت یعنی د تهجد 4 فایدې ذکر کړي. 5مه فایده په روایت د ترمذي شریف کې دا راځي چې دې سره بیماری ښه کېږي. چې سړی تهجد کوي نو بیماری ورسره ښه کېږي. نو د حدیث لنډو الفاظو کې مقصد او مطلب دا شو چې دې حدیث کې د تهجد 5 فایدې ذکر شوې. یو دا دی چې دا د مخکینی نیکانو طریقه ده. دویم، سړی په الله ته نږدې کېږي. او دریم، ګناهونه ورسره لرې کېږي. او څلورم، منع کوي انسان د ګناهونو نه. یعنی څوک چې تهجد کوي نو دا سړی به الله د ګناهونو نه ساتي. او 5م چې روایت د ترمذي شریف ورسره یو ځای کوي نو څه کوي؟ بیماری ورسره ښه کېږي. نو د حدیث مبارک کې 5 فایدې د تهجد د لمونځ